نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين صدق الله العظيم. دا اتمرکو شروع کی وما ختم شوا. الله سبحانه وتعالی پدې کې د منافقانو ذکر فرمایلی دی او د دین مخکې د يهوديانو ذکر را روانو او يهوديانو دغه وخت کې دوه قبیلې داسې وی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دې سره روغ او کا صلح او کا او په دې شرایطو باندې چې وایي که زمونږ باندې څوک حمله کوي نو تاسو به مدد نه کوئ او که په تاسو باندې څوک حمله کوي نو مونږ به مدد نه کوو. یعنی دا شرطونه توی شو. مرسته به نه کوئ، خیر که زمونږ مدد نه کوئ، تاسو مونږ له سړي مه راکوئ، زمونږ مدد ته مه راځئ، خو د هغوی له پشپناهي به نه کوئ، هغوی ته به مګبري نه کوئ. دا خبرې توی شوې. نو یهودو خو سموده په دې باندې عمل وکړو، خو بیا اخر کې ورو د خپلې خبرې نه رستو کېده او د مکې کافرانو سره ساز باز شروع کړو او د مکې کافرانو سره چې ساز باز شروع کړو هغوی په دې خبره باندې دی اماده کړ چې بی مونږ ته د دې خیر خبر راکوئ چې دی څه کوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته دې پته ولګېده. نو مسلمانانو به د دې نه مخکې یعنې دوی سره ښه تعلق ساتلو، ولې چې روغه وه د دوی خپل منځ کې مصالحت غوندې شوی او بل هغوی هم یعنې په مسلمانانو کې ډېر راننوته او مسلمانانو سره ډېر د کور ښې بدې او که نه هر یو شی شروع کړو. لہذا الله سبحانه وتعالی د دې په باره کې فرمایل چې یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا اليهود منیسئ یهودیانو لرا والنصارى او نصارو لرا اولیاء په دوستۍ سره. د زړه دوستي به دوی سره نه کوئ، دنیاوي معاملات سره کولی شئ، لکه مثال مطلب شی واسطه یو بل راغشتل خدای سره راز باز نشي کولی، دی سره د زړه دوستي نه کوي، زړه ورسره نه لګوي چې دی به ډېر خوښ دی د زړه نه. دا ستاسو دشمنان دي او د اسلام د وجې نه مو دشمنان دي. او بیا دلته کې الله پاک فرمایي ځکه چې بعضهم اولیاء بعض، دی بعضې د بعضو دوستان دي. اوس تاسو ګورئ که نه یهود او نصارا خپلو کې څنګه ملګري دي. د اسرائیلو ټول حکومتونه څومره چې دغه دي عیسایانو حکومتونه یې ټولې مرسته کوي او دغه شانتې اسرائیل د هغوی په سر ولاړ دي، بلکې دفاعي معاهدې او بل سره شوي دي. نو الله پاک ګوره دا نن نه 1400 کاله مخکې فرمایي چې بعضهم اولیاء بعض، دی بعضې د بعضو چې کوم دي نو دا دوستان دي خپلو کې یعنی دی مرګري دي. د دوی په مخ تنازعات شته، خو لیکن چې کله د مسلمانان مقابله راشي نو بس بیا دوی ملګري شي. اوس هم داسې دي او همیشه د دوی داسې کارو.
اوس الله پاک فرمایي ومن يتولهم منکم او څوک چې دوستی کوي دای سره تاسو نه فانه منهم نو دای نه دي چې دې د باوجود چې الله تاسو منی کوي او تاسو بیان زي او هغه سره دوستانه تعلقات ساتي او ور سره خیبت کوي او کنه خپل محفلونو ته امر غواړي او تاسو ولزي نو بس تاسو د دین شوي کله بس الله پاک سوي ان الله لا يهدي القوم الظالمين او بشک چې الله سبحانه وتعالى هدایت هر کله نه کوي یو قوم ظالمانو ته کوم خلک چې د الله او د رسول خبره نه مني نو دا اصل کې ظالمان دي دوی په د الله او د رسول او د قران په خبره باندې عمل نه کوي او د غیر خلاف چلیږي دوی په خپل ځانم ظلم کوي په دې دنیا کې او په آخرت کې دا بد ظالمانو نه نو دوه قسم تعلقات دي ما تاسو ته موالات دې چې دنیاوي لین دین ته کول شي خو لیکن خپل د قوم رازونه پټ رازونه دا به تاسو هغه ته نور کوي او هغه سره به چې کم دینو د زړه دوستی نه کوي چې هغه سره د کورونو دغه د رشتو او داسې زړه الله سبحانه وتعالى فرمایي فترى الذين في قلوبهم مرض ویني بتاسو هغه کسان فی قلوبهم چې پزړونو د اغوی کی مرض دی د نفاق یسارعون فیهم نو هغه بدون وهی دای طرف تا یقولون او وایدا نخشا ان تصيبنا دائره مونږ یریګو د دینه چې چرتران شي په مونږ باندې د زمانه گردش دلته کې چې کله دا آیاتونه نازل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا ټول مسلمانانو ته سناو کو په هغه وخت کې لا یعنی د منافقانو پته نه لګیږي چې منافقان څوک دي او دغه څوک دي لګه پته خو مطلب دا چې بیا په جنگ دغه اوهد کې لګیدا چې دوی واپس شو د خلکو په شکو کو شبهات پیدا شو دغه شرط بیا د اغینه پس الله سبحانه وتعالى چې دا آیاتونه رولېګل نو الله خو بس باندې کو چیرې که تاسو دوی سره راشه درشه مکوئ ډیره دوی سره خپل تعلقات ډیر مکوئ دوی سره ډیر ملاویږي ما بس خپل لین دین دې بس اور سره مو کو پیسې میسې مو دیو بل نوای چې بس په خپل خره خاو تاسو ته دی خو راځي بس کیسه ختمه او نور دوی سره ډیر کې نه پاسې او ډیر دغه ور سره مکوئ چې الله ردی نه منی کړو دی کوس عبد الله ابن ابي ابن سلول منافقانو سردار چې کوم هغه دا خبرو کړه مو خدای سره ګوره دې د پاره کی خپل مرګورو سره دا خبرو کا چې یره که چرته د زماني گردش په مونږ باندې راشي او دا مسلمانانو سبا مغلوب شي زری خروزاله جنگونه روان دي بس مونږ هم پکې ورسره لتار شو مونږ دې مونږ بیا راځي نو چې زموږ سره تعلقات سمي نو دوی به بیا مونږ ته حاضر کوي د مکی کافران او دغه به یعنې دواړه خیوال چې دلته ځانونه مسلمانان شو کړي وو او هلته هغې سره خپل مراسم جاری ساتل او ویې چې دا مونږ دا پرېښوی نه شو هغې سره دا دوستي موستي دا مونږ دوی سره تعلق معلوق سره ساتو ولې چې د زمانې څه پته لګي एकदम چرته کې مطلب دا دی چې مسلمانان جنگونه بیلي او بس بیا را باندې کړي نو موږ هم پکې بس ټول کوسره شو نو دا هغې د دنیا د ځان د بچکولو دپاره چې کوم دی نو دغه کړي دلته کې الله پاک دا وفرمایل چې وایي چېرته د زمانې هغه هغه په موږ باندې را نه شي اوس الله پاک په جواب کې ورته فرمایي فعسى الله نو ډېره قریبه ده ډېر زر به ان یأتیا راب ولی یعنی ورب کی بالفتح فتح مکہ مسلمانانو تا او امر من عنده یا بلس صورت د غلبی با اللہ پاک پیدا کی د خپل طرفنا فیصبحوا علی ما اسروا نو دی بشی بیا پا آغا خبرو باندې چې کم دی پټوی فی انفسهم په خپل زړونو کې نادمین پیمانا
دی بیا په خپل پیمانه شي. مثال چې مکه فتح شوه نو یو قسم په ټولو عربو باندې د مسلمانانو غلبه شوه. ولې چې دا مکه چې کوم دی مکه معظمه دی او دا قریش دا داسې یو مقامو چې دا په ټولو عربو زړو او ټولو عربو دې ته غوږونه ټکې کړي چې کلم دی مسلمانان په دی باندې غالب شو او دی بیا مکه فتح کړو. بس بیا جوګ در جوګ خلک بیا مسلمانې ده. الله پاک فرمایل بیا کنه دا صورت نازل شو چې کله مکه معظمه فتح شوه نو الله پاک دا صورت نازل کو اذا جاء نصر الله والفتح او چې کله مدد راشي د الله پاک او فتح نصیب شي مسلمانانو ته نو الله پاک فرمایل چې بیا به جوګ در جوګ خلق چې کوم دی په اسلام کې داخلي بیا قبیله په قبیله راتل بغیر جنگ نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعتونه کول او مسلمانې دل او په اسلام کې داخلي دل. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فوجونو په شکل فوج یو ډیر کسانو ته ډیر کسان راځي په یو ځای به مسلمانان کیږي دا الله مدد او نصرت چراشي. نو الله پاک بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بس فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. دا الله پاک تسبیح بیانوه راغلی بیانوه او استغفار ډیر وایا او بیا چې کوم دی نو الله پاک چې کوم دی ډیر لوی ذات دی هغه توبه قبلونکی دی. نو دلته کې الله پاک فرمایل چې ضرب الله پاک دی په خپل خبرو باندې پیمانه کی چې دی راکبه خبره اوس په ځل کې نیولې دي یا په دماغونو کې دی په سوچ کې دي چې ګریغه زمانه هغه گردش په مونږ باندې رانی شي او بیا به خراب تراب شو مونږه. نو چې کله الله پاک فتح نصیب کی یا سبل صورت دا سراودي نو بس بیا به دی چې کوم دی نو خپل په ځل کې بیا ډیر پیمانه وي چې دا مونږ غلط کار کړی دی خو بیا به څه کېږي نه کنه. او اوس الله پاک فرمایي ويقول الذين او بوای هغه وخت هغه کسان چې ایمان وروړي اهؤلاء الذين اقسموا بالله چې دا دي هغه کسان چې قسمونه به خور بالله په الله باندې جهد ایمانهم او یعنی سخت قسمونه به خور انهم لمعکم چې بشک موږ خو تاسو سره حبطت اعمالهم نو برباد شو عملونه لدی ها فاصبحوا خاسرین او شو ټول په خساره کې یعنی نقصان اوچتون کی شو په نقصان کې شو. ولی چې کله ارس عیاش او قرری کفرم بس اخو په ځل کې پاتې شو کنه دی خو هغه خپل مقصد کې کامیاب نشو. ولی چې الله سبحانه وتعالى مسلمانانو لا فتح ورکا نو دی خو ځان سره او هغه په ځل کې او هغه بیمانی منافقت او داسې زیورو نو لہذا دی بیا مخ پیمانه نشو توبه او نوسته چې الله مونږ توبه وباسو لکه هغه توبه او نوسته د زړه چې کوم کني بل ځای کې الله سبحانه وتعالى دې دعوت ورکړي چې تاسو اوسم توبه د مرګ مخکې وباسئ نو الله پاک به معاف خدای بیا توبه نوسته دا شیطان نه سره په یو څه باندې په ضد باندې راولي او په ضد باندې چې کله یو سره اړاو شو نو بس بیا هغه اړاو شي کنه. دلته کې الله پاک دا او فرمایل چې دی بیا قسمونه خوري تاسو ته چې کله فتح د نصیب شي نو دی بیا تاسو ته راځي چې موږ تاسو سره نو مسلمانان نو نمونه مو د مسلمانان دي تاسو سره مو منځونه کوله زکاتونه ورکول جومات ته بدرتو په جومات کې به سره وو بعضې پکې داسې منافقان مو چې جنګونو نه به مطلب او بس دا هغه ډېر ځان چې به اعتماد هغه بالکل لکه پای باړو نه چا شک نه کېدو. رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې لپاره د منافقانو ذکر یعنی چاته کړی نه دی. الان کې
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ، علی کرم الله وجهه، ټول ته دا نه خوري چې دا کم منافق دي. یو صحابي چې هغه ته صرف شکم دینو رسول الله صلی الله علیه وسلم خوري چې دا منافق دي، دا منافق دي، دا منافق دي، دا منافق دي. نو بس ای خو بیا دا کار کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا مقصد نو کنه ته چا شپ شي کنه بس خبره مکو سوالونه داسې کوي چې بیا هغه خبره تیږي. لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د حکمت او د بصیرت خبرې دي او دا د پیغمبري خبرې دا زموږ استاد خبرې خو نه دي کنه چې بس سرونه تیواله نو بس رسول الله سلام په حکم نشي خېجولې چې سرونه تیواله وي. ما تاسو وایي کنه دا خو اوس زمانه خلک ته سرونه وایي کنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نشو واله نو ورته ونوال خو حکمت او بصیرت وکنه د دې د پاره هغه حکمت او بصیرت مونږ له مبلاول پکار دي. اوس د خبره داسې پکار ده کنه چې الله سبحانه و تعالی دې کې خراز دې کنه اې د پاره الله پاک چې کوم سزا مقرر کړی ډېره سخت سزا ده کنه هغه الله په خپل گرفت تفریخي دي کنه ستا په زما په گرفت کې نه ور کوي کنه چې زما او ستا په لاس باندې ولا سزا ورکړي کو ورکول خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بس عمر صاحب ته ټول صحابه ته ویل چې روي نشي. کوم وخت چې عبد الله ابن ابي چې واپس شو پکادار چې واپس راغ ورته چې شابه دي خو اول ټول قتل کړي يهوديانو پس صلوات الله. لہذا دلته کې دا خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې کې بس الله راز دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې الله او دا رسول خفيږي چې هغه ته بس صرف یو صحابي ته خو عمر صاحب داغه صحابي نه بیا تاسو کوي نو ورته وی چې را کوم یو دغه زما په دې حکامو کې خو ځکه چې هغه باندې دا ممانعات چاته بخینه نو دا ممانعت خبره شو کوم چې تاسو باندې کدا خبره بچاته نه کې او صلاح شي عمرګری ته کوم تا خیانت وکړه پتا سو باندې په خریو کوم چې هغه کدا خبره به د دې ځنه بار نو باسي او تاسو لار شي هغه تبیا غږیږي دا خیانت د محفل خیانت دی ته وای ښا چې په محفل کې یو خبره وشي چې الکه ګوردا چاته کوي ما کم سړی چې هغه چاته وکا دوست او کا زیته او کا پلارته او کا چاته موکا خزته موکا بس دا د خیانت کو بس نو هغه عمر صاحب چې کوم دی هغه تاسو کوي هغه ورته وی چې یاره زه ته هغه نشم کولای کنه خو یو دی پکې صرف دونه ورته وي چې یو پکې دی هغه بیا په هغه ټول باندې نظر واچو هغه خو الله والے سره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په ټول باندې ډېر ګهر نظر واچو په یو سړي شک راو چې دا کې دی شي هغه یو سره دا کې دی شي هغه معزول کو بیا ته تاسو کو ورته څنګه وي وسا وي تاسو ټیک سره ویل لري کله دی یعنی څه دې ته سوچو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه په خپل خلافت کې گورنر یا دغه جوړ کړو یا وده ور کړی و هغه په څنګه دوکا شو توس ما ته دا وایا یعنی په ظاهر کې د هغه اسلام دومره غزان شو کړو پسره کې منافقت لیکن په ظاهر کې هغه دومره کلک مسلمان ځان شو کړو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په هغه باندې چې کوم دینو دوکا شو یو قسم دې ته بداو وایو کنه او هغه گورنر جوړ کوی گورنر باندې معمولی سره چې ته جوړه دی ولاکه مشر څوک داسې نه جوړي هغه بیا عبیر المؤمنین هغه بیا څنګه د مسلمانانو باندې هغه مقررولو بس د دې لپاره بیا هغه دا کته چې یعنی مطلب دا دی هغه صحابي ته به کته چې هغه به کومه جنازه کې نو هغه به بیانو پکې ولی چې هغه به منافق په جنازه کې ودرېدو نه نو عمر فاروق رضی الله عنه داغه تاسو کو یې هغه راغله کنه راغله چې راغله بلونو بس دې هم ته بیا دغه شو او دا خپل صحابه او خپل دغه ترتیبي او د الله سبحانه وتعالى او د رسول پاک صلی الله علیه و سلم په دې کې مسرازو او بلکې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته یو پیر چا وی چې رجیدي دا تو سخت غلطه کوي او د مسلمانانو رازونه فاش کو دای سونه نقصان مسلمانانو ته رسولو نو دین راسټونه ولې نه وخی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبرو کوي کلمه خو وای کنه
په ظاهر کې کلمه خو وایي که نه چې کلمه وایي غیر قومونه به دا وایي یعنی په هغه وخت کې غیر قومونه څوک وو دو بادشاهانو یو د روم او یو د فارس وو هغه بت پرستو دا نصارو او بل یهودیانو وایي غیر قومونه به دا وایي چې مسلمانان د یو په خپلو کې د یو بل سټ وهي اوس زمونږ حال ته وګوره که نه په ټوله دنیا کې مسلمانان د خپل یو بل سټ وخي او د کفر فتوی په یو بل باندې لګي او تاسو دا وګورئ چې په ټوله دنیا کې د کفر بعینه د کفر خلاف جګړه نشته که شام دی که عراق دی که افغانستان دی او که هر ځای کې جګړه روانه ده نو د مسلمانانو په خپل منځ کې روانه ده او یو وایي دی کافر دی او بل وایي دی منافق دی اوالام کې لړاوی دی اومه کافران مونږه خپلو کې نو دا هغه یو لوی مصیبت دی چې هغه په قوم د مسلمانانو په امت د مسلمانانو باندې نازل شوی دی او په هغې کې مونږ د یو بل سټونه وهو او مسلمانانو امت ځي په حقیقته کمزوري کېږي لګیا دی او مونږ وایو چې مطلب دا دی مونږ هغه کوو نو دا ولې کفر په بره باندې روان دی په مضبوطېدو باندې روان دی او مونږ په خپلو کې په یو بل باندې راخته یو نو مونږ به څه ترقي وکړو مونږ به څه مضبوط شو مونږ خو خپل زور په خپله ختمو که نه د دې دپاره عالم کې دواړه طرفین عمده دعوه کوي چې الله وحده لا شریک دی محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول دی او قرآن پاک زمونږ کتاب دی دا غټې خبرې او په ورځ د قیامت باندې دغه کوي په قبر او په حشر باندې د ټولو ایمان دی او بیا موږ د یو بل باندې دغه کوو نو دا هغه خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې د وجې نه دا فرمایلي چې غیر قومونه مو وایي چې دی خو په خپلو کې د یو بل سټونه وهي هماغه وخت اوس راغلی دی موږ د یو بل خپل سټونه وهو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې فرمان ته نه ګورو اوس الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینه څوک چې تاسو نه پیراو شو یعنی واوړېدو د خپل دین نه فسوف یأتی الله بقوم نضرب راولي الله سبحانه وتعالى یو قوم لرا یحبهم ويحبونه چې الله پاک به ډېر محبت ساتي دی سره او دی به الله سره ډېر محبت ساتي که ته چېرې وایي دا ټول مسلمانان الله پاک دلته کې دا وفرمایل دی د خپل مذهب نه واوړي او دی کافران شي دغه خو د منافقانو خبره واورېده و الله پاک واوروله بیا ورپسې اوس د عام مسلمانانو خبره کوي که راټول خلک هم لاړ شي کافران شي دا خو منافقان دي او دی سره دا نور هم ټول کافران شي نو الله پاک به دا ټول ختم کی او نور به راولي هغه به داسې خلک چې هغوی به الله سره محبت ساتي او الله به هغوی سره محبت ساتي او بله خبره به سي اذلة علی المؤمنین او مهربانه به وي په مسلمانانو باندې اعزة علی الکافرین او سخت وي په کفارو باندې اوس دلته کې الله سبحانه وتعالی دا فرمایي چې د مؤمنانو دپاره خو به د هغوی سي رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي وایي چې د دوه مسلمانانو په خپل منځ کې جګړه راغله یو تنازعه راغله په څه باندې په مال په جایداد په هر شیز باندې او چې د چا حق او هغه خپل حق پرېښود د دې دپاره چې دا مسله حل شي او دا زیاته نشي دا فتنه جوړه نشي هغه خپل حق ورپرېښود خو ته پته چې دا ما حق دی او دې دباوي او زه دا خپل حق پرېښو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه لپاره څه خوش خبري سناوي خو چې په دې کاش د موږ یقین هم دی که نه موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت سره نو مخلو خو د هغه په قول باندې د هغه په احادیثو باندې پای باندې عمل کوونکي نه وایي دې سړي له زه دا خوش خبري ورکوم چې په جنت کې په منځ کې به زه دله یو چې کوم دی نو ماڼی ورکوم ماڼی او ده ته به
د جنت په مینس کې ځای ملاویږي جنت یعنی ملاویږي زه ول دا شورټي ګارانټي ورکوم او دا خوشخبری ورکوم کوم مسلمان چې خپل حق کېدو او باوجود د کېدو ناغه پرې خورو څومره لوی خوشخبری ده اوس موږ څوک دي ته ګورو مړه د روپۍ لپاره سره وجني وایي زه ورته خپل حق لازمي وباسم موږ د دین نه خبر نه یو که نه او دا خبره کوو که نه نو الله سبحانه وتعالی دا خو شیطان دی هغه اوس ضد ورولي که نه څنګه به یې ورته پرېږدي به سبا داسې کوي هغه به څه کوي دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې داسې خلک به راولمه چې هغوی به مسلمانانو ته به خپل څانګونه ښکته کوي خیر دی یاره دا زما ورور مسلمان دی پرېږدې یاره بس وشو ترې دا کار ته وشو خیر دی معاف بس هغه راغو معافي وغوښته د معاف کو بیا دغه شانتې خو په کافرانو به ډېر سخت دي د کافرانو مقابله کې به سخت وي یجاهدون فی سبیل الله او جهاد به کوي په لار د الله پاک کې کافرانو په خپل ځانونه ښکته کوي نه شاګانې کوي به ورته نه چې وتښتېدې دې دپاره ګوره جهاد تر قیامته پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت کې به یعنی جهاد تر قیامته پورې جاری وي نو دې ډلو کې اوس د الله والا خلک هم شته چې هغوی د الله خالص د الله د رضا دپاره جنګېږي او په حق باندې جنګېږي او صحیح جنګېږي هغه خلک هم پکې شته موجود دي شته په دنیا کې دا نه چې ګینې نشته بالکل ختم شوي دي د دې لپاره مطلب دا چې دغه خلکو له به الله سبحانه وتعالی ډېر لوی مقام ورکوي الله پاک د هغې په مقابله کې څه فرمایي ولا یخافون لومة لائم ولا یخافون او نه به یریدونکي دی لومة لائم د ملامتیا د چانم د چا د ملامتیا نه په دې خبره نه یریږي او نه به ملامته کېږي چې تاسو ولې مړه د کافرانو سره جنګ کوئ بس د الله حکم دی بی او بیا ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء او دا فضل دی د الله سبحانه وتعالی چې ورکړي چاته چې وغواړي والله واسع علیم او الله سبحانه وتعالی وسیع یعنی ډیر زیات د وسیع ذرایعو مالک دی او د هر څه نه خبردار دی دا ټول کائنات د الله سبحانه وتعالی دی او الله پاک دار چا د زړه نه او د دماغو نه خبر دی چې دی په کوم نیت باندې دا کار کوي نو لہذا دې کې بیا مطلب دا دی چې موږ او تاسو څه نشو کولی هغه یعنی هر سړی چې خپل اصل دې لپاره وایي چې بیا لکه خپل نیتونه صحیح کوي که نیت ته صحیح نه وي که نه د جهاد غوندې لوی عمل چې کوم دی نو هغه دې عبث کېږي د سخاوت غوندې لوی عمل چې مال ته ورکې هغه دې عبث کېږي د علم غوندې لوی عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې نه فرمایي چې درې کسان د اعلی پایې چې کوم دي په ورځ د قیامت به پړ مخې جهنم کې وغورځولی شي پایې کې به یو شهید وي یو به سخي وي او یو به عالم وي هغوی ډېر حیران شو چې دا څنګه چل دی وایي په ورځ د قیامت به الله پاک چې کله دربار ولګوي نو به غواړي شهید چې ته خو مال تاله ځواني درکړې وه قوت طاقت مې درکړ تا څه کې استعمال کړو نو الله ته پته نه ده خو بیا به هم څه تپوس کوي د خلکو په مخ کې ما به ورته وایي چې یاره جي بس ما له تاسو زندګي را کړې وه قوت طاقت مو را کړو ما ستاسو په لار کې استعمال کو او تر دې پورې چې جنګېدم او وینه مې ستاسو په لار کې څه شو دروغ وایي تا خو دې لپاره کړی چې ما ته خلک بهادر وایي زما نوم په تختو باندې لیکلی شي او یادګارونه مې را باندې جوړ شي هغه در باندې جوړ شو او بس یاد هم شو په دنیا کې فرشتو ته بو کوم کې پړ مخې ورغورځي سر په لاندې کوي وروي غورځوي دي جهنم ته بیا براولي عالم ورته چې ما خو تعالی علم درکړو څونه دې په عمل کړو او څونه دې خور کړو یا تاسو مال علم یو ځای مې نو پرې خیال الله او ورځه مې تاسو بڑای بیان کړو دغه وي تا دې لپاره چې ما ته خلک خوش حواز وي ډېر لوی عالم راته وي مفتي صاحب راته وي هغه تا ته ویلې شو لهذا دې وي ورغورځوي بیا به سخیره وغواړي یا الله تاسو مالک مال را کړو ما چې څوک هم راغلی فقیر مې بېنوا نه پرېښې غریب سره مې امداد کړی الله به ورته وفرمایي تا خو دې لپاره چې دا خلک راته مشهور شم چې ښه سړی دی
یره بس څوک خالی لاس نه پریدي داتا دی بس خالی لاس څوک نه پریدي دې لپاره لیکلو بس تا ډېر واو شو نو بس دې مور وغورځوئ وایي دا خو غټه اعمال والی بیا یې دا واړو والا فکر وکړي که نه چې نور چا د دې نه کم څه کړي دې لپاره به د خپلو نیتونو اصلاح کول پکار دي چې زمونږ نیتونه د الله د رضا شي بیا به لږ غونتې عمل چې کوم کوو نو د غرونو برابر ثواب به ملاویږي او که د غرونو برابر مونږه ډېر زیات نیکۍ راوړو خو هغه د الله رضا پکې نه وي نو هغه به ټول الله سبحانه وتعالی په ورځ د قیامت باندې ختم کړي هېڅ به هم نه د دې دپاره د خپلو نیتونو په لومبۍ کې په منځ کې او په آخر کې په دې باندې نظر اچول پکار چې الله سبحانه وتعالی مونږه یعنی هغه کار او کوم چې نیکی کوو چې هغه خدای پاک قبوله کړي الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین یا الله زموږ واړه لوی ټول ګناهونه معاف کړي مونږ ته زموږ اهل و عیال ته ټول انسانانو ته هدایت نصیب کړي یا الله چې څوک بیماران دي په کورونو هسپتالونو کې په دې محفل کې ټولو ته شفای کامله عاجله ورکړي څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي د چا څه حاجتونه دي یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي څوک په څه قسم مصیبتونه آفتونه کې دغه مصیبتونه آفتونه ترې لرې کړي یا الله په ټوله دنیا کې څومره مؤمنان مسلمانان په خپلو کې لګیا دي یا الله دغه دشمنۍ او طرفګانۍ او دغه عداوتونه ختم کړي او یا الله کافرانو ته هدایت نصیب کړو که هدایت قسمت کې تباہ او هلاک کړي د مسلمانانو په مقابله کې پست کړي او یا الله ذلیل او رسوا کړي او په آخر کې مدازي مشانه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم